السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دوستان تاسو سره یو پیغام شریکوم او هغه پیغام دا دی چې عوام دوه قدمه د مفتیانو نه وړاندې تللي په اسلام او په شریعت کې په فتوی لګولو کې عوام دوه قدمه وړاندې دي د علماء کرامو او د مفتیانو اعظامو نه. تاسو وایئ چې عوام څنګه وړاندې دي په فتوا ورکولو کې د مفتیانو کرامو نه. دوستانو زه تاسو ته چند کمنټس چې کوم ویډیوګانو باندې شوي دي چند کمنټس تاسو ته به ښایم درته بیانوم زموږ سره چې کوم دوستان دي او په هغه ویډیوګانو باندې خصوصا چې کومې ویډیوګانې د اذان کېدو په بابت کې چې اذان وشي نو وباګانې او د کرونا وایرس به ختم شي او بعضې کسان وایي چې نه بعض علماء کرامو دا موقف او رایه ده چې نه اذانونه نه دي کول پکار. نو چې کومو ویډیوګانو باندې کمنټس راغلي دي چې کول پکار دي اذانونه په هغې باندې څه کمنټس راغلي دي او څه هغه ویډیوګانو باندې کمنټس راغلي دي چې کوم کسانو ویلي دي کوم علماء کرامو کوم خپل د علم کې چې کوم مخ په وړاندې باندې تللي دي بعضې علماء کرامو دا رایه ده چې اذانونه دي کول پکار. نو په دواړو ویډیوګانو باندې عوامو څه خپل کمنټس ورکړي دي او څه خپلې فتوې شیر کړي دي. هغه کمنټس په حقیقت کې فتوې دي او هغه فتوې دوه قدمه وړاندې د مفتیانو کرامو نه دي. دوستانو زه به درې قسمه په دې ویډیو کې درې قسمه کمنټس زه تاسو سره شریکوم چې په دې ویډیوګانو باندې شوي وي او زه بیا راځم د احادیثو مبارکو په رڼا کې چې آیا عوامو له په فتوا ورکولو کې څومره احتیاط کول پکار دي او بذات خود علماء کرامو له فتوا ورکولو کې څومره احتیاط کول پکار دي. عوام باندې ته فتوا نه وایم هغوی ته خو رایه وایم خو علماء کرامو له فتوا ورکولو کې څومره احتیاط کول پکار دي. نو عوام څنګه دوه قدمونه د مفتیانو کرامو نه وړاندې راځئ زه تاسو ته نن چې کوم کمنټس وایم لاندې کې ډېر په زرګونو باندې کمنټس زما د خپلو ویډیوګانو باندې هم راغلي دي تاسو کتلی شئ او نور علماء کرامو مختلف مکاتب فکر علماء کرامو باندې چې کوم کمنټس راغلي کوم رایې راغلي دي نو تاسو ته به پته ولګي چې زموږ چې کوم عوام دي دا دوه قدمه څنګه د مفتیانو کرامو نه په فتوا ورکولو کې وړاندې دي. چې کوم کسان وایي چې اذان په دغې وبا په صورت کې نه دی کول پکار او دا یو بدعت دی او دا ناجایز دی ناروا دي د داسې سوچ حاملین او داسې فکر والا چې کوم عوام دي د هغې فتوې تاسو واورئ. اول نمبر فتوا نومونه یې نه اخلم خو صرف هغه کمنټس وایم. یو کمنټ دا شوی و چې اجتماعي اذان دینا قرآن و سنت اور سلف صالحین سے ثابت نہیں. اولنۍ فتوا د عوامو دا ده چې اذان د وبا په صورت کې نه قرآن نه ثابت دي دا یو فتوا شوه ځکه چې عوامو به ټول قرآن ویلی وي نو ځکه به وایي چې قرآن نه دی ثابت دارنګې سنتو نه هم نه ده ثابته نو خامخا عوامو ته به بخاري او دارنګې صحیح سته دارنګې مسند امام احمد مسند الفردوس مسند ابو یعلا دارنګې مسند احمد شریف مصنف ابن ابي شیبه مصنف عبدالرزاق دا ټول کتابونه به دغې عوامو ویلي وي ځکه وایي چې دا نه دی ثابت اور سلف صالحین سے ثابت نہیں او نه سلف صالحینو کړی دی. دا د عوامو فتوا ده چې دوه قدمه وړاندې دي. دویم نمبر چې کوم کمنټ راغلی په یو ویډیو باندې جاهلو یہ دین محمدی کا مذاق ہے یعنې چې چا اذانونه کړي هغې ته وایي چې تاسو جاهلان یئ او د دین محمدی مذاق وړاوئ چې تاسو وبا په صورت کې اذانونه کوئ. بل کمنٹ دا ہے چې حی علی الصلاۃ کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. نو وایي چې نماز کے بلا کر نماز کے لیے بلا کر نماز نہ پڑھنا عذاب دینے کے مترادف ہے. یعنې مقصد دا دی کمنټ کې لیکلي چې که څوک اذانونه کوي او اذان وکړي او حی علی الصلاة ووایي چې مونځ ته راشه او بیا مونځ ته رانشي نو دا په حقیقت کې عذاب له دعوت ورکولو مترادف دی. یعنې اذان کول عذاب اوچتېدل نه دي بلکې اذان کول په د وبا په صورت کې نور عذابونو له دعوت ورکول دي. دا پکې زموږ عوامو کې یو بل مفتی فتوا. بل فتوا دا ده حدیث دیکھ لیا کرو چې کوم عالم دین ویلو چې اذان کوي او حدیث پیش کړی نو لاندې یو امی ورته لیکلي چې حدیث دیکھ لیا کرو نبی کی سنت پر چل کر بیماری ختم ہوگی.
هغه عالم ته وایي د امیر مفتي صاحب چې حدیث باندې پورا سټډي کوه او په سنتو باندې چې عمل وکړې نو بیماریان به ختمیږي، نه دا چې په بدعت باندې بیماریان ختمیږي. یو بل چې کوم کمنټ دی او هغه علماء کرام چې کوم اذان نه مني، هغه علما او مفتیان کرام چې کوم عوام کې راځي شرم نہیں آتی بدعت بناتے ہو. هغه عالم ته یو امیر وایي چې تعالی شرم نه درځي ای عالم ته بدعت جوړي. اخیری کمنټ وایي ما بیا به نور کمنټس طرف ته راځم او په هغې باندې تجزیه کوم، دا نه چې صرف په دې باندې زه تجزیه کوم. بل دا وایي چې یو گپ شپ هم جوړ شوی دی پکې یو لطیفه ونې دا وایي چې پنجابی لوگ تو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، چې پنجابیانو خو به صرف جمعی منځونه کول، اب جمعہ پر بھی پابندی عائد ہو گئی، اب تو صرف رات کی اذان پر گزارا چلاتے ہیں. نو وایي چې پنجابیان خو اوس چې د شپې اذانونه کوي نو دوی به صرف جمعې مونځونه کول، جمعو باندې پابندي ولګېده، صرف اوس ګزاره کوي په ماخوستن په اذان باندې. دا هغه علما مفتیان کرام زموږ په عوامو کې چې ډېر زیات جرأت کوي په دین باندې، د هغې کسان چې څوک اذان نه کوي. راځئ ګورو هغه کمنټس چې کوم کسان اذان مني او اذان کوي او هغې علما کرامو سره شریک دي چې کوم اذان کولو قائلین دي او اذان کولو مجوزین دي چې اذان جایز دی. هغوی وایي ټول ناولنۍ خبره څومره عجیبه خبره چې څوک اذان کوي د هغې عوامو مفتیانو کمنټس ته ګورئ. او اس اذان کی طرف جو میرے پیر و مرشد کی سنت ہے، چې هغه اذان له راشي چې د ما د پیر او د مرشد سنت دی. اول خو دې دا سوچ کول پکار دي چې سنت د نبی پاک وي، سنت د پیر و مرشد نه وي. هم که سنت لفظي معنی واخلئ چې سنت طریقې ته ویلی شي چې راځئ تاسو زما د مرشد پاک طریقې طرف ته، دا خبره هم غلطه ده. څوک د مرشد پاک په طریقو باندې نه روان، خلکو له پکار دي چې خپل نبی پاک په طریقو باندې روان شي. دا اوس هغه مفتیان کرام عرض کوم چې کوم مفتیان کرام اذان جایز ګڼي او په عوامو کې فتوی ورکوي ولا او جرأت کوي په دین باندې. سنت د نبی پاک وي، سنت د مرشد پاک نه وي. نبی پاک سنتو طرف ته راتګ پکار دی، مرشد پاک به خپل کار کوي. که مرشد پاک د شریعت مطابق وي نو مرشد پاک تابعداري به په دې صورت کې مونږ کوو چې هغه د نبی پاک تابعداري کوي. دا نه چې د نبی پاک مبارک تابعدارۍ نه علاوه به مونږ د مرشد پاک تابعداري کوو، 100% غلط خبره. او بل کمنټ دا ورکوي یو بل جناب دا دی مفتی اعظم پاکستان پتہ نہیں چې د کوم ځای په عوامو کې کئی بدعات تو تم کرتے ہو، چې دا کم کسانو دا ویډیو جوړه کړې وه چې دا بدعت دی، دا نه کول پکار. اوس دی ورته جواب ورکوي چې تاسو خو وایئ چې دا اذان بدعت دی، نو تاسو هم ډېر بدعتونه کوئ اور تمہیں خبر بھی نہیں او تاسو ته پته هم نشته. اولنی بدعت څه دی؟ سپیکر میں اذان دینا. جواب ورکوي چې که چېرې اذان بدعت شي نو تاسو په لوډ سپیکر کې اذان کوئ نو دا هم بدعت دی او تاسو یې کوئ. لال رومال پہننا یا سر پہ ڈالنا، تاسو چې سره رومالونه اچوئ او اذان ته بدعت وایئ، دا رومال هم بدعت دی. ختم بخاري هم بدعت دی. نو دا اوس په خپله باندې یو مفتي صاحب جوړ شوی دی، یو دغې عالم له چې کوم وایي چې دا پکار نه دی اذان، نو هغه له یو خپل جوابات ورکوي، دی ورله فتوی ورکوي. او بیا چې کوم وروستو فتوا ده دا د اورېدو قابل ده چې کوم اذان والا قائلین دی عوامو مفتیانو کې دې فتوی ته تاسو ګورئ څومره تجاوز دی په دین کې. هر نیک عمل بدعت ٹھہرتے ہو جس میں اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. یعنی مطلب دا چې په هر مذهب کې چې په کم مذهب کې هر کار ته نیک عمل ته بدعت وایي، په دغې مذهب د لعنت. نو چې مذهب شو نو په مذهب باندې لعنت ویل پکار دي یا په عقیده هغې مذهب کې بد شوي، هغې مذهب کې قرآن و حدیث بیانېږي، په هغې مذهب کې به د دین اسلام پرچار کېږي. نو په دین اسلام او په دغې مذهب او په دغې چې کوم سوچ او فکر والا دي په دې باندې چې تا لعنت وکړو نو دې په مذهب کې قرآن و حدیث موجود دی. نو فتوی زمونږ دومره دوه قدمه د مفتیان کرامو نه وړاندې دي. مخکې چې کوم اذان منونکي عوام الناس مفتیان کرام دی وایي اذان سے ابلیس دا لنډ ووایم هغه خو ډېر زیات لیکلی خو دوی دا لیکلي دي چې اذان باندې ابلیس خفه کېږي او د ابلیس ملګري خفه کېږي.
نو چې کم کسان شیطانان دي هغه خفه کېږي او د شیطانانو ملګري خفه کېږي په تختی، نو لہذا چې کم کسان اذان نه مني او خفه کېږي نو دا د شیطانانو ملګري دي، شیطان هم اذان سره خفه دی او دا کسان هم اذان سره خفه دي، لہذا دا هم د شیطانانو ملګري، دوی هم تختی او دوی هم تختی. نو فتوا پکې دا ملا شو په دې کمنټ کې چې هر چا ورکړی دی چې دا کسان چې اذان په دې وخت کې نه مني، علما کرامو رایه هم په دې باندې شته چې نه دي کول پکار، نو دا علما او دا خلک چې دا د شیطان ملګري شول. دا څومره غټه فتوا ورکړه. او بل اخري فتوا به زه دا قسم چې کوم اذان منونکي دي وایي چې وهابیوں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، خانہ کعبہ بند کروایا، اب اذان بھی بند کرواؤ. اول خو خانہ کعبہ شریف بند کړه، اوس اذان نوم را باندې بندوي، تاسو د الله نه ویریږئ. دوستانو دا دوه قسمه کمنټس